ملګری کېنه که هغه مطلب کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزان ورونو، دا یو واضح حقیقت ته یوه څرګنده خبره ده چې نن سبا ټایم کې په مسلمانانو باندې ډېر تکلیف ده. دوران د زمانې په مسلمانانو باندې په داسې حالت کې تیریږي چې مسلمان ډېر لوی په ازمایش کې او په امتحان کې ده، بلکې عالم اسلام ډېر لوی په امتحان کې ده. محترم تاسو ته پاتې شته ده چې یوه طرف نه دشمن یهود او نصارا هغه د موږ په ایمان باندې حملوار دي، یلغار یې کړې ده چې په څه طریقې سره د مسلمانانو ایمان خراب کړه، د مسلمانانو اخلاق خراب کړه. قسم قسم فتنې د دو طرف نه روز بروز چې کوم د دې موږ په ایمانیاتو باندې حملواري دي، د موږ اخلاقو باندې د موږ ایمانونه خرابوي. هغه تاسو ته پاتې شته که یو سړی خپل ایمان کامل غواړي نو ډېر په مشکلې سره به یې بچ کوي. یو سړی په خپل کور کې، په خپلې کمرې کې، په خپلې برستنې کې نه هم چې کوم د هغه محفوظ نه ده، هغه د دنیا هر قسم خواهش پوره کواشي او هغه د دنیا هر قسم فحشي کوي.
هغه شیونه چې هغه یو بچا د شلو کولو بعد چې کوم د هغه ته هغه پوهېږي په هغه موږ ته دغو فتنو د واجې نه هغه بچا نن په هغې خبرې پوه ده او هغه یې لیدلي هم دي چې هغه د موبایل په صورت کې ده د نیټ په صورت کې تاسو ته پاتې شته یوه دا دی موږ د ایمان باندې چې کوم دا حمله ده د دشمن بل طرف نه د موږ په مال په ځان په دې باندې هم حمله ده د ما ځان نه پرېږدي د ما مال نه پرېږدي ما معیشت تبه کوي ما بچي مړوي ما ښځې چې کوم د هغه مړوي بچي یتیمان کوي کورونه ړنګوي هغه تاسو ته پاتې شته دا بالکل څرګنده خبره ده بالکل صفه واضحه خبره دي څوک هم انکار نشي کولی نو خلاصه دا ده چې دشمن د موږ هم په ایمان باندې چې کوم د حملهوار ده هم د ما په ځان او په مال په معیشت باندې حملهوار ده دنیا مو هم خرابوي او آخرت مو هم خرابوي دا دواړه شیانو ته لګیا ده او دا حقیقت ته بل طرف نه د موږ یوه خپله بدقسمتي ده بدقسمتي به ته وایو بدبختي د ایمان کمزوري هغه دا ده چې دغه دشمن ته مو داسې لاس ورکړی داسې چې ته مې ملګری او د خپل مسلمان ته مو څټ ډوله ده هغه مو ګریوان نه نیوله ده هغه زخمی کوو هغه قتلوو او هغه چې کوم دی مو دشمن ده او هغه ته هر قسم ته تکلیف رسوم هغه باندې د کفر فتواګانې لګوم خو د کوم چې ما ته جني او مالي چې کوم د نقصان رکوي چې په هغې باندې ټولو اتفاق ته هغه سره مو داسې نیولې ده داسې دا واجه څه ده دا ویلي دو شنو سره ده محترمو نو دا یو لوی امتحان د ازمایښت په مسلمانانو باندې چې هر طرف نه کافر چې کوم د په موږ حملوار د موږ خپل میانځ کې سره مسله دوشم سره ده نو په داسې حالاتو کې مسلمان ته څه کول پکار دي د موږ څه ذمه داری دي څه شیونه دي هغه به موږ خپلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته ښیلي دي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت پورې څومره غټې غټې دغه فتنې دي د دو ذکر یې موږ ته وکړل او دا فرمایي چې ډېرو صحابه کرامو به د نورو شیانو بارے کې تپوس کولو خو ما خپله د فتنو په باره کې به ډېر تپوس کولو چې موږ داسې نه وي چې هرکې واقعه نه شي نو دا فرمایي چې مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا خبره واورېده چې هغه فرمایل چې تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې د خلکو په زړونو باندې مو فتنې داسې ورځي داسې ورېږي به لکه د پوزې او چټۍ د خپل منځ کې ده د پټونه په یو بل داسې نه وتلي مقصد دا چې دومره کثرت سره وي یا دا چې داسې فتنې وي چې په یو ځای کې چې کوم د دباو کېږي په بل ځای کې سار چېږي چې په بل ځای کې دباو کېږي په بل ځای کې به سار چېږي نو داسې فتنې به ورېږي بیا فرمایلو چې بیا به دوه قسمته خلک وي یو زړه به هغه وي بعض خلکو به هغه وي چې فتنه رسیدو به قبلوي نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دا سړی بو چې کومه فتنه رسیدو به قبلوي دا به ویلي قبلوي دا مشته نبی کریم صلی الله په خیر کې فرمایلي خلاصه د حدیث داسې ده بل زړه به داسې وي چې هغه فتنه رسي هغه به رد کوي هغه به نه قبلوي هغې به دفاع هم کوي هغې ته برداري نو بیا به دوه قسم ته خلک جوړ شي یو خلک به هغه زړونه ولوي چې هغه فتنه رسي هغه دفع کوي نو یې د په د زړه باندې به سپین ټکه لاګي سپین ټکه مقصد دا ده چې د ده زړه خو دا به الله تعالی صفه کوي چې دا کله فتنه دفع کوي ازمیښت دفع کوي ده ته ورکې مفاد هم وي ده ته ورکې څه میلویږي خو بیا یې هم دا دفع کوي نو د زړه به الله تعالی صفه کوي نو حتی چې دغه خلک به تک سپین کاڼو غوندې سپین زړونه پاتې شي
بیا چې کوم نمونه فتنه رسي دا زړونه به یې نه قبلوي او الله تعالی به هغې فتنې کې دو ته چې کوم دا نجات ورکوي. دا د حدیث خلاصه تفصیل بیانوي. او بل دویم قسم هغه خلک ده چې هغه به هره فتنه قبلوي، چې فتنه قبوله کړي د په زړه به تور ټکولی، چې بل رسي بله قبلوي، چې بل رسي بله به قبلوي، حتی چې دا به د فتنې قبلوي چې د زړونه به تک تور شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زړونه به داسې تور شي لکه د تور لوشه چې په سټ وړی یا تیغ نه یا داسې چې کوم د بل یو طبخه داسې یو شی چې هغه تور دګشاوي یا په سټ وړوي چې ورکې دی پاتې نه لګي، که تور ټکه دی په ولګو نو پاتې ورکې نه لګي سره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه خلک به نه نیک کار شکار معروف کار به نه پیژني او نه به چې کوم د منکر ته چې کوم دا انکار وکړي، هر منکر به قبلوي، هر ناجایز به قبلوي او هر معروف کار به چې کوم دغه به سره پیژني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخیری کې واجب بیان کړی مشته چې دا به ویلی وي، دا به ځکه چې دغو خلکو په د زړونو کې به د دنیا د مال محبت دا به داسې ورکې نوتلی وي، داسې ورکې لت پت به وي. ویبیع دینه بعرض من الدنیا، او د دنیا دوه ټکو دپاره به د خپل دین خرڅوي. دا مسلم روایت کړی دا حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی محترمو. اوس موږ دا حدیث په تناظر کې د خپل ځنونه د خپل زمانه او د خپل وخت وکسو چې کرڅه موږ په کوم ځای کې یو، موږ څه حالات دي. تاسو ته محترمو دا خبرې پاتې شته که دشمن یهود او نصارا دی موږ په ایمان باندې حمله کړې ده چې په کوم وخت کې کړې ده او چې په کوم صورت کې کړې ده، چې هغه د نیټ په ذریعې سره دا ټیک ده، یو طرف نه به د چا ورکړي چې کوم د څه کار پوره کېږي، خو سینکړو خبرې په هغه کې داسې دي چې هغه فقط د موږ ایمانیاتو تبعي ده. هغه تاسو ټولو ته پاتې شته، هر چا ته پاتې شته. نو خو چې کله دشمن سره فتنه راغلی یا دشمن سره نورې برسي د کرونا فتنه یا نورې داسې به نورې رسي، دا فتنې برسي، خو تاسې وګورئ د دې سبب او دا فتنه چې په کومې دروازې رنوځي مخکې ته مسلمان ولاړ. په مسلمانانو باندې چې فتنه رسي اول دروازې د ما مسلمان ده، هغه د ما ریاست نه ونیسه تر ورپسې کوز ارڅه په صوبو په ضلعو یې تقسیموه، په کلیو یې تقسیموه، حتی چې په کور کې په 2 کسانو مشر ده چې په هغه کور ته فتنه رنوځي هغه به چې کوم دی ده به ورکې لوس وي، او چې بیا ورپسې تپوس وکړي په اخري کې به چې کوم ده دغه مال دولت دنیا پرستی خواهش پرستی منصب پرستی او دا شی به وي. بس چې دنیا مو ته ډالر ملويږي، مو ته مال ملويږي، زه چې کوم دا جوړو بیا زه دې ته نه کس چې دې کې به مو بچا په دې فتنې کې ورځي یا په دې فتنې کې چې کوم د مو بل غرور ورځي یا به دې مو کور ډنګي، نه دا خبره نشته. بس مو ته چې کوم دا مال ملويږي بس زه قرآن. محترمو دا چې په کوم ځای کې موږ کسو، په کومې زمانه کې موږ کسو، نو دغه فتنې دروازه موږ چې کوم د خپل مسلمان ده هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر فتنه به قبلې، هر فتنه به قبلې، او هغه به دې دی واجنه چې د کې به دنیا پرستی او بیا کدیمو بچا خرپیږي، کایمو ورور خرپیږي، ارڅو خرپیږي، خو چې مو ته پیسې ملويږي. ويبيع دينه بعرض من الدنيا، د دین به د دنیا په 2 ټکو خرڅي. او بل طرف نه کدیمو په مال باندې یا په ځان باندې حمله ده یا دیمو په کور ډنګیږي یا دیمو هر څه کیږي، په اغوزو کې د مسلمان د کندې نه وډاس کوي مومن دشمن، د مسلمان د کور نه بوکي او دغه مسلمان به دغه لپاره سبب جوړ شي.
کانی کافر دومره تکړه نه چې هغه په ایماندارو خلکو باندې په شو خلکو باندې چې کوم د هغه دشمن سره هغه په هغې باندې برا مومي. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي لا یقاتلونکم جمیعا، دا چې ټول یو ځای ته شي تاسو سره جهاد نشي کولی، تاسو سره قتال نشي کولی الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. یا دا د چې تکیلو ته وخیږي، دیوالو څټ ته پټ شي، یا چې کوم د نن سبا جدید زمانه کې ټینکو ته وخیږي یا جزونو ته وخیږي، بس هغه ځای نه چې کوم د جنگونه کوي میدان خلک دا تاسو مسلمانانو سره نشي جنګېدل. خو هغې باوجود که مسلمان باندې د کافر یلغار ده د هغه په ځان او په مال، خو هغې ته یې موږ مسلمان مخکې ده هغه ویلي، هغه دې ته نه کسي چې ما دیني غیرت څه شه ده، ما ایمانی چې کوم د غیرت څه شه ده، ما ته اسلام څه یې، خو نه چې ما ته پیسه میلویږي، ما ته ډالر میلویږي، بیا چې کوم ده چې ته څه کوې هغه کوه، چې کوم ځای نه ډاس کوې هغه کوه. ویبیع دینه بعرض من الدنیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا به د دنیا دوه ټکو لپاره به خپل دین خرڅوي. محترمو، الله تعالی جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. الله تعالی فرمایي چې داسې خلک چې هغه دنیا په آخرت باندې چې کوم دغه د آخرت په دنیا په عوض کې چې کوم دغه خولي او خرڅوي، په دغې خلکو باندې به قیامت په ورځې باندې په عذاب کې بالکل کما نشي کولی. ولا هم ینصرون، او نه به داسې څوک وي چې د دو مدد به وکړي، دو به اواز واوري، دو په سختۍ کې به اواز واوري. نو محترمو، داسې مسلمانان په داسې تکلیف کې ده، په دا ازمیښت کې ده، خو یاد ساتئ دا ازمیښتونه برسي. دا وی الله تعالی جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ای خلق دا ګمان کوي چې ما ایمان راوړه، کلمه مې تېره کړله، خو زه هېڅ فتنې کې نه غورځم، ما باندې به هېڅ ازمیښت نه رسي. نه، ازمیښت به په تا خامخا ورسي. ولقد فتنا الذين من قبلهم، تاسو نه مخکې خلکو باندې الله تعالی ازمیښتونه راوستلي. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. دا یې دې لپاره کوي چې الله تعالی بیل کړي هغه خلک چې په د دروغو د ایمان چې کوم د دعوی کوي، او بیل کړي هغه خلک چې هغه په رښتیا او سچه مسلمان دي. بهرحال محترمو، دا فتنې او دا شیونه برسي، خو موږ به څه کوو؟ موږ ته څه کول پکار دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته په دغې وخت کې دې علاج شیله موږ ته موږ د ذمهداریو نه اول دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د فتنو په وخت کې چې کوم د تاسو خپل ایمان مضبوط کړئ، چې تاسو په ایمان کې کمزوري نه وي. ګوره چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرې غټې فتنې هم چې کوم دا ذکر کړه ده، حتی چې د دجال فتنې ذکر کړه، حدیث ورپسې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه کې موږ ته د ایمان چې کوم دا هغه ذکر کړه چې خپل ایمان مضبوط کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تاسو جلتی وکړئ په نیک صالح عملونو کې، خپل ځان جوړ کړئ مخکې د دې نه چې په تاسو باندې تکو تورې تیارو غوندې چې کوم دا فتنې راشي. او داسې فتنې یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. د سبعی به سړی مسلمان وي، شپې به کافر وي، مشام د مشام به مسلمان وي، د شپې به کافر وي، او دا به زړه کې یې چې زه ایماندار یم. او دغې فتنو د واجې نه به چې کوم دا د ایمان نه خلاص وي او ده ته به پاتې نه وي. بیا اخري کې فرمایي چې ویبیع دینه بعرض من الدنیا. نو واجب یې دا وي چې د دنیا به چې کوم دا داسې شه کوي، دین به خرڅوي د دنیا په 2 روپیو په 2 ټکو باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشتاوال علاج دا وشویلو چې خپل ایمان به مضبوط کړي، چې څومره تاسو نه فتنې ورسي، د فتنو دور ورسي، نورې ورسي، بیا ورسي، نو هغې کې به چې کوم دا تاسو خپل ایمانونه مضبوط کړي، د تاسو اعمال چې ټیک وي، حقوق الله کې به تاسو کامل وي،
حقوق العباد کې به تاسو کامل وي، تاسو معاملات به ټیک وي، تاسو معاشرت به ټیک وي، تاسو به لین دین ټیک وي، تو به خپل منځ کې سره اوسېدل ستوګ نه دا ټیک وي. کچېرې تو دا کوي چې ته د بل مسلمان حق ادا کوي او دا شهیده تو کې وي، په تو کې ایمان وي، په تو کې تقوا وي، نو تو کې به خواهش پرستی نه وي، دنیا پرستی به نه وي، بیا به ته فتنه نه قبلوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته موږ ته تلقین د ایمان کړی ده چې ایمان کله تو کامل شو، په تو کې تقوا پیدا شوه او تو د ایمان څومره جزئیات څومره دي په ټولو باندې تو عمل وکړلو، نو ته به د هر ذي حق ته خپل حق رسوي. الله به پیژنې، ته به بنده پیژنې، ته به چې کوم د بل حق پیژنې، بیا ته د 2 روپیو دپاره فتنه نه قبلوي، بیا ته په بل باندې دا فتنه نه مسلط کوي، بیا ته د بل چې کوم د خیرخواهي. ځکه د فتنو په ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د ایمان تلقین کړی دی چې ایمان مضبوط کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک صحابي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې قرآن مجید چې راغللو، احادیث راغلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاسو زه په تاسو کې موجود یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک خلاصه ده. نو ایمان امانتداري چې کوم دا بالکل پورا او کامل. صحابي فرمایي چې بیا یې موږ ته د دغې د امانتدارۍ د ایماندارۍ د ختمېدلو ذکر وکړلو چې بیا به داسې زمانه راشي چې دا به ورو ورو ختمیږي، کمیږي به کمیږي به، حتی چې یو تور ټکي مره به پوته شي. بیا یې چې کوم دی پسې وفرمیلو چې دا به بالکل اخري به داسې چې خلک به بیع او شرا کوي، معاملات به کوي خپل میانځ کې سره، خو په دو کې به امانتداري بالکل سره وي نه، ایمانداري به ورکې سره وي نه. بیا یې وفرمیلو چې یو سړی هغه نه به خال یی د خال به په پلنکي کلي کې یو امانتداره سړی شته ده، لکه نن سبا په زمانه کې چې تپوس کوي په بازار کې ګرځي ته به هغه پلنکا دکاندار سوچ به دي توالی واګنټه کوي چې امانتدار څوک ده. بیا هغه نه بعد تړي په مشکل سره وشي، خو هغه دې چې کوم د پنیمو کې وای نیمو کې دې پرېږدي دومره گزاره وکړي. نو خلک به چې په پلنکي کلي کې یو امانتداره سړی شته ده، یو ایمانداره سړی شته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث مبارک په اخر ټوکړي کې فرمایي چې و سړی نه بخالی چې دا ډېر عاقل بالغ سړی ده او ډېر سمجدار او ډېر چست او چلاک سړی ده، حالان کې د سړی کې بو د غوش دانې برابر هم ایمان نه. څه مقصد ده چې دا چلکی، دا دوکبازي او دا درویغ او دا شیونه به فن ګرځېدلي، فن لکه نن سبا چې درویغ به سره څوک داسې نه ګڼي چې درویغ څه دی. امانتداري به ستا پرې داسې نه چې امانتداري څه ګناه شته یا نشته، یا د مو دیني و فریضه ده او که نه ده. تاسو نن سبا په زمانې کې وخت یو سړی به نوسي لاسو کسانو په مخ کې په ټلیفون خبرې کوي چېرته کې زه خو دوابې کې یم، زه خو پلنکي انګو کې یم. ساره دا یو ته نه محسوس کېږي د لاس کسور نوست کېږو په مخ کې مې دومره وړ درویغ ویلو، ته څومره باده خبره داسې دي که داسې نه دي؟ خو موږ خپله کوو دغسې. نو دا درویغ، دا چلکي او دا دوکهبازي او دې ته به چې کوم د عقل یېلی شي او دې ته به چې کوم د چست او چلاک سړی یېلی شي، حالان کې په زړه کې به د رای د دانې برابر هم ایمان نه. نو اول شی موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې شیله ده هغه دا چې موږ د فتنو په دور کې د دغې سخت دور کې نورې برسي موږ خپل ایمان مضبوط کړو، په ځان کې تقوا راولو چې څومره ایماني صفات دي دا موږ په خپل ځان کې راولو. دویمه خبره دا ده چې موږ په نیکۍ کې په تقوا کې د فتنې په دفع کولو کې خپله کې یو بل سره مدد کوو. د دنیا دپاره د خواهشاتو دپاره موږ د یو بل پښې نه وهو. الله تعالی فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوا، تاسو یو بل سره په تقوا کې په نیکۍ کې مدد کوئ، مرسته کوئ. دغسې ما پرېږدئ، یو بل پښې مه وایئ. فتنې برسي په تاسو باندې، ازمایښتونه برسي په تاسو باندې، تکالیف په تاسو باندې رسي. تاسو به چې کوم د دین اسلام دپاره منډه ترړه وایئ،
خو یاد ساتئ په نیکۍ کې په تقوا کې د منکراتو په دفع کې یو بل سره چې کوم د څه کوئ مدد کوئ د یو بل پښې مه وهئ. نو دویمه ذمه داري د موږ دا ده چې په دغه سره فتنو په دور کې چې موږ خپله هم ډټ کړ چې کوم ده د هغې د دفع کونې دپاره موږ ولاړ او نور مسلمان ته دا پکار ده چې هغه موږ خپله کې یو بل سره تعاون کوو، که هغه تعاون دمو ملي وي او که دمو جني وي او که دمو دعا سره ویلې نه وي که مو په هرې طریقې سره ویلې نه وي، خو چې موږ خپله کې مسلمانان یو بل سره داسې اتفاق او اتحاد وي او خپل میانځ کې مو چې کوم د یو بل سره مرسته وي او تعلق مو وي. دریام شاید محترمو هغه دا ده چې موږ صحبت صالح اختیار کو، داسې ځایونو کې موږ خپله پناه واخلو چې په هغو کې د موږ ایمان محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ایوارز صحابی فرمایي چې د سختو فتنو ذکر یې وکړل، حتی چې وایي فرمایلو خلاصه د حدیث دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې داسې سختې فتنې به وي چې یو ویلوړ سړی چې کوم ده هغه به بهتر وي د روان سړي نه، روان به بهتر وي د روان سړي نه، د منډې سړي نه. خو به هر حال چې څومره پورې څوک بار نه وځي، څومره پورې څوک دغه دنیا سره خلق ملک نه وي، څومره پورې چې څوک په سکون وي نو هغه سړی چې کوم د هغه د بل نشه ده چې څومره یې رفتار کړم. بیا اخري کې وفرمایلو چې په داسې فتنو په دور کې که چیرې تاسو داسې یوه ملجا یو ځای یو پناهګاه موندلو چې په هغو کې تاسو د خپل ایمانونه محفوظ کړئ نو تاسو هغه پناهګاه نیسئ. او هغه څه شي دي محترمو؟ هغه تاسو دا مراکز دي، دا مساجد دي، دا دینی جماعتونه دي، دا خانقاوانې دي. نو په موږ باندې دریام شای چې کوم دغه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو به د فتنو په دور کې خپل ایمان مضبوط کړئ. نو خپل ایمان مضبوطول او بیا د هغې ابیاري کول او هغه چې کوم ده د حفاظت کول هغه به موږ په داسې خلکو سره چې کوم د وخت تېروو، دا نه چې موږ هغو خلکو سره چې کوم د وخت تېروو چې د هغو زړونه تک تور دي، موږ به هغو خلکو پسې ګرځو چې هغو زړونه سپین دي، هغه په ظاهره باندې د الله تعالی جل جلاله ولا خلق د هغه ته نږدې خلق د هغو په صحبت کې چې موږ اوسو. ټیک ته ده چې زه کاروباري سړی یا مو چې کوم د نور څه مصروفیات دي ډېر شیونه مو دي، خو چې زه څومره پورې زه دغو مراکزو کې دغو شیونو کې زه وخت لګوا شم پکار ده مو ته چې زه خپل وخت قیمتي کړم، زه د خپل ایمان مضبوط کو نور ارتلونکي زمانې کې به والله علم څنګه فتنې روانېږي، څنګه فتنې به وي. صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان تلقین کړی ده چې دجال دپاره چې کوم د مضبوط ایمان پکار ده. دجال خو ځي آخر تلونکی ده، فتنې خو تاسو کسې د دې نه خو انکار نشته. نو چې په موږ باندې فتنې ارسي پکار دا ده چې موږ داسې ځایونه وکسو، موږ داسې مراکز وکسو، موږ چې کوم دا داسې صحبتونه وکسو چې په هغې کې د ایمان محفوظ وي. تاسو الحمدلله چې لا غونې ټایم تاسو مدرسې ته یو خانقاه ته یو ځای ته ورکړي، کم از کم د سړي په زړه کې د یوه معمولي غونې تسلي روشي چې یاره دا 2-3 ګنټې خو چې کوم د مو خپل څه کې قیمتي کړل، کم از کم د تا د فتنې نه چې کوم ده هغه محفوظ وي. نو بل شای دریام شای موږ سره دا ده چې موږ داسې مراکز مساجد چې هغه موږ جمعتونه دي، تبلیغي جمعتونه دي، یا د موږ خانقاوانې دي، یا داسې شو خلکو سره چې کوم د موږ صحبت وي چې په هغې سره یو موږ دا چې خپل ایمان مضبوط کو، په هغو کې هغو سره موږ اعمال وکړو. بادرو بالاعمال. سړی په بازار کې په مصروفیاتو خو سره نشي کولی، خو چې سړی وي ته په یو ځای ته شي بیله شي وي ته په داسې ځای کې ته پرېوځي چې هغه ماحول داسې وي نو هغه نه بعد سړی د ایمان خپله مضبوطي کوي او د موږ ایمانونه به چې کوم دغه محفوظ وي. نو دې دپاره محترمو د اخري خبره زه دا کوم چې مخته
تاسو ته پاته ده رژار روانه ده. په رژې کې سړی څه کوي؟ رژې کې یو کوي سړی چې کوم دغه په بازار کې ټوله رژا تېره کړي، ټیک دی سړي به کاروبار وي هر څه به وي، مجبوري به وي، خو هغو نه تاسو تپوس وکړئ چې تا رژا څنګه تېرېږي. خو چې بیا کومو خلکو ته موقع میلوېږي هغه کم از کم چې موږ د خپل وخت دا قیمتي کړو. او دا داسې یوه میاشت ده چې الله تعالی په اټول کال کې چې کوم دا قیمتي میاشت پیدا کړې ده، او په دې کې موږ د خپل ایمان چې کوم دغه بیاري کوه شو او موږ ایمان خپل مضبوطوه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ځنه خلک داسې دي چې هغه رژا ونیسي او د هغه د رژې د خوراک شوق نه بغیر هغه ته ټکه فایده نه رسي، صرف خوراک شوق یې نه ده کړه وجه تجه سات. نو ځنه خلک به داسې وي په بازارونو کې به تاسو کسې په داسې ځایونو کې به تاسو کسې خلک چې هغو باندې به دا رژا داسې تېرېږي چې هغو په کې روان ته دې پاته نه لګي چې د رژې څه فضایل دي او څه شویر کې کېږي او څه دي او څه دي او څه نه دي. خو چې تاسو ته وخت میلوېږي په دزو کې پوره چیله د رژې نه لاس ریزې مخکې پکار ده چې موږ خپله چیله دزو کې ولګو. که به چا ډېر مصروفیت وي خیر ده هغه ده رژا کم از کم دزو کې موږ ټوله ولګو، یا شل ریزې ولګو، لاس ریزې ولګو. خو حتی الوس چې موږ زور وکړو چې موږ خپل ټایم دالې دورې کړو، موږ خپل وختونه چې کوم د ډالر بدل کړو، موږ خپل کاروبارونه وختونو کې چې کوم د دالې دورې ولو چې دا هغه یوه قیمتي میاشت موږ نه ګاډه وډه نه شي. والله عالم چې ارسي کول ته به موږ دغې میاشت کې دغې میاشت په دغې جامې کې څوک راسي او څوک به نه راسي. چا ته به پاته نه وي چې یاره بد رمضان به په ما باندې روشي وي، دې په ترتا نشته چې دا به روشي او که شي، خو امید لرو چې الله تعالی ورباندې راولي. نو به هر حال یو دا چې موږ دزو کې دغه 40 ورځې مکمل ولګو، د خپل د ایمان ابیاري وکړو، خپل ایمان مضبوط کړو او ارتلونکي دور فتنو د پوره چې کوم دا موږ تیار وو او الله تعالی جل جلاله موږ ته توفیق راکړي چې موږ دغه فتنې دفع کوو او موږ یې قبلونه. دویم دا یو اعلان دی موږ د مدرسې طرف نه د بود په ورځې باندې به انشاءالله ختم بخاري پروګرام په دزو کې سبا ټیم. نو تاسو ټولو ملګرو نه چې کوم دا هغه پوره دعوت ته چې کې شرکت وکړي، حضرت به کوي ختم بخاري کوي او بیا به چې کوم دا ډېر طویل نه وي مختصر وي. نو تاسو ټولو ملګرو نه چې کوم دا موږ دا خواهش ته چې تاسو پای کې شرکت وکړي او څومره ملګری چې دي هغه نورو ملګرو ته هم یې لشه ملګری وي څومره وي دوی کې څه کسان دي دستربندي ده. نو دستربندي به کېږي انشاءالله او حفاظ دي کریان دي. نو حضرت به چې کوم دا پای کې ختم بخاري کوي بیان به کوي، تاسو ټول یې شرکت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ یا رحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا الله ته معاف کړي، یا الله هر خیرات نصیب کړي، یا الله هر شر نه معاف کړي، یا الله هر شریر شر نه معاف کړي، یا الله هر فتنین دي فتنین نه معاف کړي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما لا يزول ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.